هم سوال لزما په ذهن کې دا سوال پروت و چې د اختر په ورځ باندې دی خو چې پېښور کې خلک خو زه به دا ویم چې 400 کې ډېر زیات بدحالي د سحر مونځ نه مخکې بلکې دا وایي چې سحر مونځ نه مخکې را ګاډو ته ختلي او دا ښځې او ټول روډ جام او مقبرې ته دا خلک ځي د دې باره کې ډېر اهم سوال دی چې د دې لږ وضاحت وکړي. دا یاد ساتئ چې د اختر د ورځې او بیا سار وختي د دې سره د مقبرې تخصیص کول دا د ځان نه شریعت سازي ده، د ځان نه دین جوړول. زنانه بوتلل که زنانه ځي د زنانو دپاره خو په عام ورځو کې تلل ناروا دي، ځکه نبی علیه السلام باقاعده صفا حدیث دی چې الله رب العزت په هغه زنانو باندې لعنت کړی دی کومې زنانه چې هغه قبرستان ته ځي. لعن الله زوارات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج، دا حدیث دی. نو زنانه ولا خو په عام حالاتو کې تلل نه دی پکار، نارینه هغې ته اجازت دی چې لاړ شي، خو بیا د دې قبرستان ته تګ دا د اختر د ورځې سره خاص کول دا شریعت سازي ده او د ځان نه یو دین جوړول دي او دا یو قسم ګناه ده چې دا خلک یې کوي. د اختر ورځ دا د خوشحالۍ ورځ ده، دغه ورځ د غم ورځ ګرځول، په دغه ورځ باندې جړاګانې ویرونه کول او خپل مړي ځان ته رایادول دا لوی جرم دی، د دې نه بالکل ځان وساتئ. بلکې د دې سره یو دویمه خبره د هغې نه هم تاسو انتهایي څنډه وکئ چې په دې ورځو کې د چا مړي شوي په دې کال کې شوي نو دا بېخونده او ناپوهه مسلمان دا ورځي وایي د پلانکي خان اولنی اختر دی ورځئ دعا به ورته وکړو. دعا خپل کور کې کوه، دعا چې فرض مونځ یې وکړه هغې پسې ښه قبلېږي هلته دعا وکړه ځان له، دا نه چې ته هغه ته ورځې او هغه ته وایې چې خدای د پلانکي خان وبخي، دا کم دین دی. دعا ځان له کوه، دعا په شیشه قبلېږي. هغه ته به بالکل د مړو تذکرې د اختر په ورځ باندې نه کې چې هغې ته مړي رایادې چې پلانکي خان پروز کال و څه کال نشته دی او د هغه خوشحالي چې دی هغه په غم باندې بدله کړي. دې شي نه به کلک ځان ساتئ. بېشکه د مړي کور کا ته ورتلل غواړي ورشه، خو د دې دپاره ورشه چې بالکل د هغه مړي طرف ته توجه لاړه نه شي. د هغه سره ګپ شپ وله، د هغې سره ښایسته خبرې وکړه، هغې له ډالۍ ویسه او کوم ستا دوست دی څنګه چې مخکې د دوستۍ په انداز کې تلي هغسې ورشه. ستا خپلوان دی مخکې چې څنګه د خپلولۍ په انداز کې ورتلي دغسې ورشه. خو د دې دپاره مه ورځه چې زاړه مړیو ته را تازه کړي او د هغې په زړو زخمونو باندې مالګې ودوړې. دا یو قسم ګناه ده چې دا خلک یې کوي او دوی وایي چېرې پلانکي خان خفه کېږي او پلانکي خان لس ځل دې خفه شي، د شریعت خلاف